السلام علیکم ملګرو سلامونه مې واخلئ تر اورېدونې ما نن به موږ خبره کوو د پاکستان سیاسي حالت څنګه روان دي بیا خصوصي توګه زموږ چې کومه خپله علاقه ده خپله ضلع ده د کومې سره چې موږ تعلق لرو ضلع شانګله د پورن سیاست په حوالې سره خبرې کوو خو هغې نه ړنبې خبر دا ده چې د پاکستاني سیاسي صورتحال چې دی هغه ډېر زیات مطلب چې دی ټیک نه دی پاکستان کی شدید سیاسی عدم استحکام دی ناقراری ده او یو غیر یقیني صورتحال ده چې دې ټیم کې ملک چې ښکار دی زموږ د پاکستان 15 کال وشو 15 کال وشو په 15 کالو کې دا د پاکستان تاریخ ټول نه خطرناک ټیم دی زموږ چې ملک کې چې ګډوډي ده او چې یو سیاسي پولرایزیشن دی نو د دې وجې د دې کم حل چې کم چې سیاسي ماهرین چې دی هغه وایي چې داسې مسله پیدا شي د هغې حل دا دی تازه الیکشن فرش الیکشن وشي او عوام چې دی هغه څوک منتخب کول غواړي هغه د مخکې راشي او هغه د حکومت وکړي چوکۍ جګړه چې دی هغه بل شانتې ده د کوم چې موجوده حکومت چې دی پی ټي ایم چې دی پاکستان ډیموکریټک موومنټ چې پای کې 14 ګوندونه دي 14 پارټیان دي هغه دا نه غواړي چې په پاکستان کې د الیکشن وشي ځکه چې یو طرف ته پی ټي ایم دی او بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف او عمران خان دی د دې دوه ګروپونو په مابین کې جګړه روانه ده عمران خان صاحب او پاکستان تحریک انصاف دا وایي چې په ملک کې دی فوراً صفا او شفاف چې هغه انتخابات وشي جبکې پی ډي ایم وایي چې نه ملکي حالات چې دی هغه داسې دي چې امن او امان چې هغه صورتحال دی ملک چې دی هغه څه دومره پیسې نشي چې هغه الیکشن وکړي او دهشتګردي ده او مختلف قسمه دماکي کېږي په هر صوبه کې دې وجې نه وایي چې دا انتخابات چې هغه نه دي پکار بل هغو دا خبره کوي چې معیشت ډېر زیات کمزوری دی او حالت داسې دي چې بیټې موږ الیکشن نشو کولی جبکې تحریک انصاف دا خبره کوي چې نه الیکشن په هر حال کېږي نو احتجاج روان دی مارکوټه روان ده ګرفتاریان روان دي او تشدد او هر قسمه کوم کسټور ټارچر چې دی او دا قسمه کوم مسایل چې هغه پاکستان کې روان دي خو موږ اوس راشو د ضلع شانګلې او خاص طور د کوم چې د پورن سیاست دی په هغې موږ خصوصي خبرې کوو ما سره د پاکستان تحریک انصاف ملګری په خپل د تعلق پاکستان تحریک انصاف سره دی خو موږ به کوشش کوو چې موږ څومره خبرې د پورن سیاست باره کوو یا د ضلع شانګلې د سیاست باره کوو نو هغه به بالکل داسې چې هغه دی مطلب غیر جانبداره وي موږ به یو پارټي به نه دغه ټارګېټ کوو که موږ تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی موږ به دا نه کوو که پاکستان چې دی هغه موږ که د پاکستان تحریک انصاف یو نیګیټیو پوینټ دی هغه موږ یا به نظرانداز کوو یا موږ په هغې خبرې کولو ډډه کوو داسې به نه وي نو ربنواز صاحب ورسره راته شریکوئ د پورن د سیاست باره کې د ضلع شانګلې سیاست باره کې تاسو پته چې د ضلع شانګلې دوه د ایم پی اے حلقې دي یو د ایم این اے حلقه ده د 2002 نه تر د دې اوسه پورې د کوم ایم این اے چې دی هغه د اول امیر مقام صاحب اوس چې د هغه ورور چې دی د لسم کال دی عباد الله صاحب چې دی هغه ایم این اے دی دغه شانتې د پورن سایډ چې کوم دی زموږ د هغې مخکې چې دی فضل الله صاحب پاتې شو هغه نه بعد بیا مجید صاحب چې هغه بیا پاتې شو نن سبا چې هغه فیصل نظیم صاحب دی د چا تعلق چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره دی دغه شانتې د کوم د الپورۍ سایډ چې دی د هغې ایم پی اے چې مخکې و هغه رستم لیګ و اوس چې کوم دی هغه شوکت یوسفزی صاحب دی د دې کوم ضلع شانګله چې ده هغه د خیبر پښتونخوا په پسمانده ضلعو کې شمار کېږي بلکې د کوستان او دا چې دي د خیبر پښتونخوا د کم ترقیافتیا ضلعو کې دې شمار کېږي که زما په نظر کې که انجینر امیر مقام صاحب ته چې الله پاک څومره طاقت ورکړی و د جنرال مشرف په وخت کې اصل کې د دومره اختیارات څومره چې پرایم منسټر هغه وخت کې د مشرف ته دومره کلوز و نو که هغه غوښتلی نو د شانګله چې د هغه د یو د نایب په شان د ښایسته کولی شوه دلته سړکونه دلته یونیورسټیانې دلته ټیکنیکل کالجونه دلته د ګریجویشن چې کوم دا نن سبا مسلې روانې ده د نادرا مطلب چې هغه څه غوښتي هغه کولی شو لکه اوس کوم چې دغه دا روډ دی د مخوزو کې کوم د ګوکنډه روډ چې دی مطلب داسې یو کار نه و چې هغه نشو کولی او په هغې ضلع شانګله چې ده هغه مخ نه شولی ځکه په مرکز کې د هغه لاس په هغه وخت کې اختیارات چې و هغه هم د مرکز سره 18 ترمیم لا نه و شوی دغه شان اوس په ضلع شانګله کې مسایل کوم کوم دي د انفراسټرکچر دي داسې یو معیاري یونیورسټي پکې نشته صرف یو کیمپس دی د سوات یونیورسټۍ په الپورۍ کې ټیکنیکل کالج جوړ شوی دی اوسه پورې د هغه لا فعال نه دی دغه شانتې
یو معیاري هسپتال نشته. موږ خپل مریض چې هغه چېرته بوځو سوات ته بوځو، هغه روډونه دومره خراب دي چې هغه مریض چې موږ په هغه روډ بوځو نو هغه چې دی هغه حالت چې دی هغه لا چې خراب شوي چې کله چې موږ هغه هسپتال ته رسوو نو دغه انتي معیاري سکولونه پکې نشته، نه د سکولونو طرف ته د لایبرریانو طرف ته په روغه شامله کې زما په ما ته خو نه معلومه چې دې کې یو لایبرري وي چې په هغې کې زموږ طالب علمان لاړ شي او هغوی لاړ شي مطالعه وکړي، کتابونه وګوري او د ملک د ضلع شانګلې په تعمیر او په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي. داسې ده نو پکار دا ده چې زموږ سیاسي لیډرشپ چې د سیاست په خپل ځای دی، خو د ضلع شانګلې د سیاست د ترقۍ دپاره هر MP هر MNA هر تحصیل ناظم چې دی هغه د خپل طاقت د خپل استطاعت د خپل وس مناسب چې دی هغه کار وکړي، بلکې مقابله دې وکړي بغیر د دې چې موږ سیاسي بیانونه ورکړو، یو بل باندې الزامات ولګو. پکار ده چې احتساب دې وکړی شي، خو هغه چې اقرار د بول وي هغه صرف سیاسي خبرې نه وي او کوم چې دی یو بل سره سیالي چې دی هغه په کارکردګۍ بنیادي وکړی شي. نو تاسو اول خو دا ته راوباسئ د اوورال کوم سیاسي صورتحال چې دی هغې حوالې سره خبرې شریک کړئ. بل د ضلع شانګله که فرض کا یو ترقي یافته نه ده د خیبر پښتونخوا په کم ترقي یافته ضلعو کې نو دې کې دا کردار د چا دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طالب جزا صاحب ډېره مهرباني، تاسو ډېر ښه سوالونه وکړه. ټول اول خو تاسو د ملکي حالات خبره وکړه نو هغه به موږ ټول پاکستان ټول ملک ته پته ده چې PDM او نواز شریف زرداري دا کوم دوه غله چې د دوه یو نمبر یې ښیو او په هغې کې یو درېیم قوت دا راغی چې هغه د ملک د اصلاح لپاره د ملک ترقۍ لپاره عمران خان په شکل کې. نو اوس خو نن سبا هغه PDM نه غواړي چې دا الیکشن دی وشي ځکه چې هغه خو یو چور ټوله ده د هغو خو هغه ټوله دنیا ته دا حالت معلوم دی. باقي تا د شانګلې د پورن په سیاست خبره وکړه نو دا اهمه خبره ده. نن سبا یو خبره خلک کوي خاص کر ټول پورن شانګله کې دا خو خاص کر د خوځو خلکو ته زده هغه دا خبره کوي چې احتساب وکړو. نو دا احتساب دا خبره چې دا ډېره اهمه خبره ده او زم چې احتساب دی وشي د ټول منتخب ممبرانو سره. بالکل په دې کې اوس فرض که چا څومره وخت په اقتدار کې پاتې شوی دی د هغو سره د هغه احتساب پکار دی ځکه چې که دا سوچ کړی نو دا 4-5 کاله د منتخب ممبرانو وایي چې موږ په اپوزیشن کې یو نو دو عوام به چې څه قسمه خبرې تپوس کوو یا څه خبره به راتله نو دو به وایي یاره موږ په اپوزیشن کې موږ داسې نه میلاوېږي. نن هغه چې الیکشن را نږدې شو نن هغه ممبران راوتي دي او خلکو له د روډونو اعلانونه کوي د کویانو او د کارونو اعلانونه کوي. نو دې خلکو دا پکار نه چې د 15 کاله موږ ولې غرق شو، د 15 کاله زموږ سره زیاتې ولې وشو. اوس که تا ته د میرمقام صاحب خبره د مسلم لیگ خبره کوو، مسلم لیگ په شانګله کې 30-35 سال 40 ساله پورې هغو په اقتدار کې پاتې دي ځکه چې د تحصیل د ناظم نه واله ضلعي ناظم MPA MNA دا عهدې د هغو سره پاتې شوي دي او دې د 30-35 سال لا جوړېږي او د دې که د هغو سره احتساب وشي نو هېڅ کارکردګي نشته. ټیک ده. د هغې نه علاوه زموږ MPA صاحب دا 4 کاله پاتې شو نو هغه هم د اوسه پورې چې زه په اپوزیشن کې یم نو اوس په دې الیکشن کې به خلک پیسې راوباسي او بیا به دا ووټ د خلکو نه اخلي او که دغسې دا خبره به کوو بالکل چې که اوس فرض کړو منیم حاجي صاحب دی نو هغه 3 کاله پاتې شوی دی. هغه چې کله سیاست ته راوتی دی هغه 3 کاله په اقتدار کې پاتې شوی دی، د هغه سره د 3 کالو حساب وشي او د دې نورو ممبرانو سره کوم چې منتخب د هغو سره د خپل هغه ټایم احتساب وشي نو د دوی هېڅ کردار نشته. او عجیبه خبره دا ده لکه دا یو پوینټ دی، دا زه د خپلو ټولو اورېدونکو ته وایم کتونکو ته چې په دې خبره به تاسو سوچ وکړئ چې تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ په اپوزیشن کې یو. ټیک ده. 4 کاله موږ غرب موږ شاته پاتې شو او دا د صوباړي حکومت پلان کې دی کې ستا خبرې روانې اوس څنګه دو راځي او اعلانونه کوي د خلکو له ځکه چې پرون مازې کسان دي چې مچکرنې ته ځو د مچکرنې سروې ده او د روډونو بیا د کوسپو ده او نو تر اوسه تاسو کوم دی وایي تر اوسه تاسو د دې خبرې څه هېڅ قسمه غور تاسو سره نو اوس الیکشن راغی تاسو سره څنګه بجټ راغی اوس خو اسمبلیا نه ماتې شوي دي نو تاسو سره څنګه بجټ راغی تاسو اوس څنګه کارونه کوئ دا 4 کاله لکه دا قوم داسې په تیاره کې وساته. دا یو اهم پوینټ دی چې خلک د دو سره دا احتساب دی چې تاسو د دو نه خپل کارونه والئ خو ووټ به نه ورکوئ دا ستاسو ووټ د اخیستو لپاره راځي. ټیک ده.
اوس که دی د الیکشن په دور کې تاسو له کارونو کې تر اوسه دوی چې موږ په اپوزیشن کې یو اوس دو راځي تاسو له کار کې کارونه په خپلو کوي خو ووټ به د عمران خان ووټ به بیټي ځکه چې هغه د ملک لپاره خبره کوي د دو د وړوکي لیډر نه والا تر غټه لیډره پورې دا ټول غلي دي ځکه چې څوک په بهر ملکونو کې د پیسې وګټله لاړه بهر ملکونو کې عیش آرام کوي دلته کې چې کوم ممبران دي هغه هم زموږ نه لوټ مارو په اسلام آباد او په ښارونو کې اوسي بیا واپس خپل کلي ته یېري نو د دونه کارونه والی او ووټ چې دی هغه انشاءالله عمران خان لکه تاسو دا ویل غواړئ چې د چا چې څومره په ضلع شانګله کې یا په پورن کې څوک په اقتدار کې پاتې شي دي ایم پی ای دی یا ایم این ای ضلع شانګله یا تحصیل ناظم دی یا ناظم الله چې کوم د انجینر صاحب کوم ځای چې دی نیاز خان تاسو وایئ چې هغه هر کس سره دی هغه اعتراض وکړي کله د پی ټی آی دی کله د مسلم لیگ دی کله د ایم پی ټول سره دی احتساب وشي منی ماجي صاحب درې کاله پاتې شوی دی د هغه سره د یو کال احتساب وشي اوس عبدالمولا ناظم دی چیرمین دی چې د خپل ټایم پوره شو د زرمه احتساب ټیک ته زه دا نه یم چې یو تن سره خو کوم چې دا نور دي هغه په اقتدار کې پاتې شي هغه سره د هغه د هغې حساب وشي ټیک شو استاد انجینر صاحب د خبره وکړه نو هغه به یو ویډیو موږ ته راغلی چې زه خو د سواد کې پیدا شوم او د سواد تعلیم او د سواد سره عمر زندګي ټایم شو دومره کارونه وکړه نو دې ووټ انجینر صاحب چې دی هغه ووټ اخلي د شاملې نه او کارونه چې دی هغه په سواد کې کوي نو آیا دا خبره داسې پکار ده چې ته ووټ د کوم خلکو نه لري پکار چې تا اولم کار کوي اوس تاسو له خلکو ووټ ورکړل دی بعد لا هغه وایي چې زه په پوزیشن کې او بل غړي د انجینر صاحب راځي او هغه فند راځي په سواد کې لګي کنه نو اصلي د دې خبره احتساب نه لري پکار د احتساب خبره چې بالکل مرګره چې په دې الیکشن کې به احتساب کو چا چې په موږ باندې څومره وخت په اقتدار کې پاتې شي هغه خپل کارونه موږ ته ښیي او د دې سره سره زه به تحقیق صاحب سره ما تعلق دی هغه سره دې احتساب وشي منی مجلس صاحب پکې هغه سره درو کال احتساب وکړي دا بدرې شوکت یوسف سره دی وکي کم ممبران چې ټول له موږ د خپل علاقې خبرو وکړو نه نو دسي او زه حیران دي خبرې ته چې دا یو مین پوینټ دی چې په دا زموږ ټول قوم په دې خبره سوچ وکړي چې تر اوسه پورې تاسو په پوزیشن کې وئ اوس چې الیکشن راغی نو تاسو راځي خلکو له اعلانونه کوئ ټافیانې ورکوئ نو خلکو له پکار دی چې دوی خپل کارونه والي دا تاسو چې کوم ورکړی ووټ دی دا د هغې کارونه وایي نوی ووټ چې کوم دی هغه به انشاءالله د عمران خان دی چې هغه د ملک خبره کوي د ملک د ترقۍ خبره کوي او زه تاسو دا خبره کوم چې منی مجلس صاحب چې دی هغه په اقتدار کې نه او هغه چې کوم بجټ راوړلی کوم کارونه کوي کوم کارونه یې کړي نو تاسو ماته دا ووایئ دا کتونکي دي وایي اورېدونکي دي وایي چې تاسو که چېرته منی مجلس صاحب په اقتدار کې وی نو هغه به څومره کار کړی او که چېرته انشاءالله موږ هغه له بیا ووټ ورکړو نو هغه به څومره کارونه وکړي ځکه چې یو سړی په اقتدار کې دی او زه اپوزیشن کې او بیا په الیکشن کې بیان وکړو هغه پیسې راوباسي او د خلکو ووټ د هغه د بیې او بلې غټ یو سړی په اقتدار کې نه دی او هغه علاقې له په کروړو فنډ راوړي او کارونه کوي او هغه تاسو دا نه وایي چې زه ممبر یم یا نه یم نو د دې خبرې احتساب لازمي پکار اوس لکه یو خبره ده تاسو د خبر د احتساب وکړه بالکل احتساب پکار دی احتساب نه بغیر ځکه دا زموږ ټیکس پیسې کمنګه په ملکن ډیویژن کې ډایرکټ ټیکس نه ورکوو ډایرکټ ټیکس ورکوو موږ چې کوم شی چینی غوړي ماچس سیګریټ ایزرو هر څه چې موږ ټیکس ورکوو ان ډایرکټ ټیکس یې موږ ورکوو بغیر ټیکس یو شی هم نه ملایي ٹھیک شو نو دا پکار ده چې زموږ ټیکس پیسې دي لکه څنګه چې زما ستا نه سوګلاو کې موبایل نه پټ کې پیسې رانه واخلي یا مطلب بټو رانه پټ کې نو هغه سره موږ څه کوو موږ جوړو موږ یا وو یا جې دا وایو نو داسې زموږ دا هم زموږ پیسې دي پولیس زما ټیکس ورکړل تا ټیکس ورکړل بل ټیکس ورکړل او هغې باندې به دا کم زموږ د سیاستداران چې دي ایم این ایز ایم پی ایز دي زموږ کم چې دي بیروکریټس دي زموږ کم پولیس دي دا ټول زموږ د ټیکس په پیسو باندې دي که نه نو پکار ده چې دوی زموږ د علاقې د ترقۍ د تعمیر د ودې لپاره چې هغه کوششونه وکړي او یو خبره زه کتو زه شیر کوم چې زموږ دا یو روایت ماتول غواړي چې کله الیکشن نږدې شي 4 کاله 9 کاله زموږ سیاستداران چې هغه غایب دي له منځه نه چې کله الیکشن نږدې شي نو هغوی روزي سلامونه دا منډې تړل شروع کړي او د هغې نه علاوه هغوی وعدې شروع کړي چې زه تاله روډ جوړوم زه تاله مطلب نوکري کوم زه تاله مطلب داسې قسمه سبز باغ یو شین باغ ورښیي که نه یو له مطلب ټینکۍ ورکړي یو له پیپ ورکړي د پیپ په کوم ځای باندې په کمبه باندې په ټرانسفارمر باندې د الیکشن په دوران کې ووټ چې دی چېرته هم ورنه کوي داسې قسمه خلک چې دی هغه د ملک سره د علاقې سره بالکل هغه مطلب مخلص نه شي کېدی ځکه چې هغه 4 کاله پکار نه چې ته الیکشن وکړې هغه شروع کړي ته محنت شروع کړي
او هغه له د بجلی مسله حل کړي، هغه له د اوبو مسله حل کړي، هغه له د سکول د کالج د یونیورسيټي د لایبرري دا مسله حل کړي. اوس دا خبره ته وکړه نه، اوس ډېر کارونه داسې دي چې هغه د خلکو راخپل الیکشن ته او الیکشن د ډېر وخت موږ خبرې اورو چې پلان کې پارټۍ د پلان کې کار لپاره اعلان کړلی او وشو، نن کېږي سبا کېږي هغه راکاږي. اوس نن چې الیکشن راغی، اوس چې کله کوز په روډ سروې کېږي، کله د مچ کړنې کېږي او کله پلان کې ډېږي، نو دا ټول یو ډرامه ده. د دو سره د 40 د 35 سال یا 40 سال چې د دو کم په اقتدار کې پاتې شي د هغې احتساب پکار دی. او که موږ دا احتساب ونه کړو، نن بیا موږ په دې خبره دوکه شو او بیا دې خلکو ووټ ورکړو، نو انشاءالله حکومت خاص د تحریک انصاف را روان دی. نو سبا به دا خلک بیا دغه خبره کوي چې موږ اپوزیشن کې یو، موږ به بیا غر کړو، دا علاقه به شاته لاړه شي او دا زموږ لپاره ډېر د نقصان خبره ده. لکه اوس فرض کړه دا کوم ممبران چې موږ چې موږ په اپوزیشن کې دو ته دو ګاډي سرکاري د دو هغه مراعات تنخواګانې هر څه دو ته ملاوېده، دو پریشانه نه وو، خو عوام ته نقصان جوړ کړو که نه، علاقه د ترقیاتي کارونو نه محرومه پاتې شوه. تاسو خبره د دې کټ کوم دا خبره انتهایی غلطه ده چې زه په اپوزیشن کې ما ماته څه نه ملاوېږي. زه تاسو ته په دې پی ټی آی په حکومت کې په کې پي کې زه یو ژوندی مثال درکوم. د ایم پي او ایم پي دی د تورغر سره تعلق دی، نوم رانه خیر هیر دی. هغه په اپوزیشن کې او د هغې باوجود هغه د 15 ارب روپو د 500 کروڑ روپو چې د هغه ترقیاتي کارونه کړي. تاسو ماته دا ووایئ چې هغه چې دی ګوره داسې نه ده، هغه ګوره د حکومت هم پیسې اخیستې، هغه د وزیرانو سره هم میلاو شي، هغه به د وزیر اعلی سره هم میلاو شي، خو هغه د ان جي اوز نه چې کوم دی نان ګورنمنټ ارګنایزیشن چې د تنظیمونو نه پیسې اخیسته خپل علاقې ته ترقي کړله. ځکه چې ام پی ای ته امینت هغه ډېر اسانه دی چې هغه فضایي تنظیمونو سره میلاو شي، هغه د ان جي او سره میلاو شي او خپل علاقې ته فنډ راوړي. هغه دغه کریډیبیلیټي په هغه باندې اعتماد نیول چې هغه د نور یو عام کس ته زیات سیوا وي. نو دې وجې نه هغه چې دی په دې هغه د 15 روپو کار کولی شو. داسې د جی یو آی په پټان کې هغه هم اپوزیشن کې و، هغه چې دی هغه داسې د اربو روپو کاروبار کړلی. داسې د جمعه اسلامي په کوهستان کې محمد علي نومېدی داسې یو ایم پی دی، هغه چې دی هغه د اربو روپو کارونه کړلي، هغه سړکونه جوړ کړلي، هغه یونیورسټي کالج جوړ کړلي چې هغه کولی شي، ولې دوی نشي کولی. او بله دا خبره یو دا خبره چې دا بهانې دي، ځکه چې د اپوزیشن څنګه چې د حکومت اهم کردار ملک په تعمیر ترقۍ کې داسې د اپوزیشن هم غټ کردار دی. کم کار چې د ملک د ترقۍ چې د هغې مخالف وي، نو اپوزیشن په کار چې هغه په سختۍ سره د هغې مخنیوی وکړي. اوس خبره دا ده چې دا خبره تاسو بر بیا کومه چې په دا الیکشن را روان دی، څوک به تاسو ته پایپ درکوي، څوک به ټینکۍ درکوي، تاسو مختلف قسمه د نوکریانو لالچ به درکوي، داسې په اسانه هم نه میلاوېږي. پوه شوئ؟ نو تاسو دا وګڼئ چې دا کوم کس چې دی زما د ضمیر د اخیستو کوشش کوي، د دې وجې دې کس ته چې دی هغه تاسو ته پایپ واخلئ، ټینکۍ دې واخلئ، داسې که تاسو له بل ټرانسفارمر درکوي، کم شیان پیسې درکوي واخلئ، ځکه ستاسو ټیکس پیسې دي، پیسې دې واخلئ، ووټ له بلکل ونه کوي، ځکه دا ستا د علاقې دښمن دی، دا ستا د علاقې د تعمیر او ترقۍ دښمن دی. نو دې وجې نه دغه کس چې دا لیډرشپ هغه سکل د کې نشته، هغه د لیډرشپ اهل نه دی. نو دې وجې داسې قسمه خلک چې هغه بلکل سپورټ نه کوي، هغه که زموږ د تحریک انصاف ول نه که هغه تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره ول نه، خو چې داسې قسمه کار کوي دا د بلکل د تعمیر او ترقۍ د دغه نه خلاف دی. دا یو قسمه رشوت شو، د ضمیر د اخیستو کوشش شو. نو په الیکشن په ټیم کې د الیکشن رمې راشي، تاله پیسې درکوي او تاله چې دی پوه شي خرچه درکړي چې تا خپل کوم ملګري دي یا یو باثر دی علاقې یو کس دی، هغه ته دا پیسې واخله او بس تا کوم خپل خپلوان دي، ستا کوم نسبیان چې دي هغه یې تاله ووټ درکړي. داسې قسمه خلک چېرته هم سپورټ نه کوي. د اوس ملک ضلع شانګله وروسته راغلم د دې قسمه د حرکتونو د وجې، زموږ د دې قسمه د ناپوهۍ د وجې، د دې خلکو موږ د لګولو وجې چې موږ نن چې دی هغه ضلع شانګله چې د هغه وروسته یو خبره بله کومه، چونکې ټیم هم ډېر کم دی او موږ ډېر هم روان یو. نو د موږ یو ښځو او د تحصیل پورن خبره کوو. په تحصیل پورن کې چې دی موږ ته هغه میډیکل فیسلټي څومره پکار دي، پکار و چې الوچ کې کوم زموږ چې کوم ټیچ کې هسپتال دی کوم هغه کې د اپریشن کې دی او د بینګور ته د پینټس اپریشن لپاره چې دی هغه موږ مریض چې دی هغه بینګور ته بوځو یا سترګې اپریشن شو څه شو پکار ده چې زموږ د هسپتال چې دی اپګریډ کړی شي. داسې په الوچ کې په دې تحصیل کې ټیکنیکل کار چې انتهایی ضروري، ځکه ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی هغه د ملک د تعمیر ترقۍ که چې نن مخکې دی هغه د ټیکنیکل ایجوکیشن د وجې چې هغه نن سبا چې هغه مخکې دی. موږ ډیګریانې حاصل کړو، موږ په 100 کې 100 نمبر واخلو، موږ پریکټیکلي څومره نشو کولی. دا پکار دی چې موږ په الوچ کې په هر تحصیل کې موږ چونکې اوس خبره د تحصیل پورن کوو، داسې په تحصیل الپورۍ کې، په بیشام کې، داسې په مارتون کې چې دی کم سے کم ټیکنیکل کالجونه پکار دي. موږ فضول پیسې خرچ کوو او په الیکشن ټیم کې صرف دا میک اپ کوو، پوه شوې، او
های فای جوړ شي پوه شي کارونه کېږي پکار ده چې داسې د قوم د اوچتولو لپاره تعلیم ډېر ضروري دی هغه خاص کر پریکټیکل تعلیم. بله خبره ده نو څه ته زه وایي چې لکه زموږ مخوزو خبره وکړو زموږ د مخوزو مخکې یو پروجیکټ په 1998 کې کله کوم چې د خونانو روډ چې دی د خونانو ګوکنډ کوم روډ چې د 1998 کې دا شروع شوی بیا په خوشحال پاکستان پروګرام بیا هغې نه بعد چې دی هغه MRDP زما په خیال د هغې نه بعد چې دی په 2011 کې انجینر صاحب چې دی دا ټیکه اخیستې وه اوس پورې هغه روډ چې کوم ډیزاینینګ شوی دی هغه پراپر انجینر ډیزاینینګ د هغې نه دی شي انتهایی خطرناک روډ دی تنګ هم دی مورونه پکې هم زیات دي او په هغې چې سفر کول چې هغه خودکشۍ برابر دی په هغې خو له اوسه پورې څوک تللی هم دی یعنې بدلی شي هغه مکمل دی په هغې خو خپلې هغه پیسې بلسې ټیکهدارانو چا چې اخیستې هغه کار وکړو اوس دې ته وایي لکه دوکه دا دوکه وشي اوس د کلیل کنډه روډ دی په هغې باندې کار ښه روان دی او تقریبا چې لږ کار پاتې دی زیات تر کار د هغې شوی دی انشاءالله تعالی د دې کلیل کنډونه به موضوع ته انشاءالله ډېره غټه ترقي او دې ته کار وایي چې کار روان مسلسل کار کېږي. اوس د الیکشن په وخت کې راځه او سروېګانې کوه کیسې ادارې زه خو دا خپل ملګرو ته دا خبره کوم ټول د مخوضو علاقې او زموږ د تحصیل هر ځای دا علاقه چې ده چې د دې خلکو سره دا احتساب پکار دی چې تر اوسه پورې تاسو کوم ځای وایئ تاسو په اقتدار کې پاتې شوئ فرض کړه تاسو ته څه نه میلاوي دی په کار تاسو دا سیټ پرېښی وي چېرې د علاقې سره زیاتې کېږي د علاقې اوس تا ستا تنخواه او ستا مراعات میلاوي هغې لپاره ټیک دي او چې عوام کوم سوال کوي یا د خپل د ترقۍ خبره کوي د کارونو د هغې لپاره ته دا خبره کوي زه په اپوزیشن کې یم نو ته چې اپوزیشن کې بیا پرېږدې ویلی چې دا علاقه دې دومره شاته بوتله او چې ته په اپوزیشن کې نن چې دا کارونه ته کوې دا پیسې راوړي دا در کوم ځای نه راوړي که نه او تا سره چې د تېر وخت احتساب وشي نو جواب شته دو سره او زه خو یم چې د احتساب دو سره وشي. تاسو د کلیل کنډو خبره وکړه دا به نه و چې د پاکستان تحریک انصاف حاجي صاحب او وزیر اعلی صاحب او کوم هغه سوات هغه پی چې دی کوم ګران نومې دی کس نومې دی ګران خان دی دی ګوره د علاقې د ترقۍ دپاره هر څوک چې هغه انجینر صاحب په کار چې دی دې ما تاسو د بل روډ خبره وکړه د ګوکند روډ چې دی پراپر انجینرینګ دا ډیزاینینګ شوی وی پراپر ډیزاینینګ دی شي هغه شوی وی په ښه طریقه جوړ شوی وی نو هغه ستاینه وړ خبره وه د قوم شل دویش کاله ضایع شو هغه روډ چې دی هغه په روز سفر نشي کوي ما په خپل ډرایوینګ کړی لکه ډېر مشکل کار دی ډېر مشکل دی لکه بالکل او بیا چې باران وشو بیا خو بالکل سوچلی هم نشي نو بیا دې نه خو د یخدګي روډ خو بیا ډېر غوره دی بیا د دغه شانتې د کلیل کنډو خبرو کو دا کلیل کنډو ډېر دومره زیاته اهمیت دی شاید زموږ جان ملګرو ته پته نه وي دا د مخوزي ګیټ وی دی دا د پورن ګیټ وی دی دا چې دا علاقه چې دا مخوزي علاقه دا چې دا به د دې ځمکې چې هغه به قیمتي شي دلته به د روزګار چې د هغه ذرایع پیدا شي د مطلب موږ چې دلته کوم د سواد د کوم شیان راغلي هغه بازار به یې راوړل کېږي زموږ د سټوډنټانو زموږ د تاجرانو ټایم بچت کېږي کرایه بچت کېږي او که بورې وي که باران وي که هر څه چې دا روډ چې دی انتهایي شارټکټ هسې په دې یوه خبرې ته سوچ وکړي که نه نو په دې دومره ترقي دې علاقې ته رسي او دا کار په دې دا بیا د مولي ماجي صاحب په موږ یو غرض دی دا ووټ چې دا موږ هغه له ورکړو بلکل چې زموږ علاقې له دومره غټ کار کړلی او کار کوي او په نه ممبرۍ کې هغه لګیا دی علاقې له دومره بجټ راوړي دومره کارونه کوي نو دا دیرړي زموږ د مخوزو خلکو باندې دا ووټ چې دی دا د مولي ماجي صاحب چې دی دا یو قرضه ده چې دا موږ هغه ته واپس کړو چې تا زموږ علاقې له دومره غټ پراجیکټ راوړ دومره کارونه کوي او زه د سره اوس هم دا خبره کوم چې ټول پارټونه د خپل خپل د لیډران دا کینی کوم چې د پورن د دې علاقې کوم سیاسي مشران دي چې دوی د خپل خپل کارکردګي وښیي چې موږ د علاقې لپاره څومره کار کړلی څومره بجټ راوړلی څومره ترقیاتي کارونه کړلي او د انشاءالله چې په دې کې زموږ د پارټۍ موږ په فخر سره ویلی چې زموږ کوم لیډر تاسو یو خبره وکړه چې د مطلب د مغټ پروجیکټ دی حقیقت هم نه چې موزي بلکې د پورن د مارتون د جوتبا هم مال سره ولیدل چې دا خلک ټول د چلوالو چې دی بېخانۍ دا نور ټول چې فولادي علاقې ټول چې خلک چې دی بر هغه د ډېرو ګوري دا ټول خلک په دې روډ باندې ټول علاقې لپاره دا ډېر درې په دغه کې کم وخت سروې چې کېده پای کې زما خپله د ډاکټر صاحب سره موجود وم او تاسو یقین وکړئ چې دومره زبردست چې هغه ډیزاین سروې شوې ده ان شاء الله دا طریقه دا مکمل شو په دې هر قسمه غټ ګاډي هم تللی شي ډوکي ګاډي پې هم تللی شي کولو روډ هم دی شارټ لاره هم ده قوم ټیم بچت شو مریضو په ټیم رسي موږ به لکه موږ چې الوج ته ځو نو لکه داسې حساب کوي چې لکه موږ چې مینګلو ځو داسې حساب کوي لکه موږ چې الوج ته ونه دومره شارټ کټ لار ده که نه
اوس 45 منټو لار ده ها خو زه به په دې کې یو خبر بل کوم دا ویل شي څنګه چې بر د مشهور کنډور ورسې د دې سره بر یو ځای موږ ته دوسره تاسو یقین کوئ د دوسره چې د دوه د ټوریزم بهترین د سیاحت د زبردست د سیلګو لپاره ځای دی چې په دې کې دا د ملنجبینا ما د سندلې په خپل ورتلې نه ما د هغه نه غټ ځای دی په دې کې د سکیټینګ لپاره کم چې په اول کې خلک کوي کم گیم چې په هغه کې د ملنجبینا غټ ځای دی خپل ځای دی زبردست دی یخ ودی پکې اډې خپل پول اډول لکه ځای دی تاسو یقین کوئ چې کله دا روزي نو به دا 4 کیلومتر مشهور کنډور ورته لار نو چې دغه ته بیا روډ دغه جوړ کړی شي دا سیلګري به راځي دا د ګلان کولاویږي دوکانونو به کولاویږي مطلب چې مطلب یو معاشي اکنامک اکټیویټیز سرګرمۍ به کېږي د دې علاقې د خلکو ته روزګار مواقع میلاویږي او د دې لوکل چې دغه بزنس چې هغه په بلا کېږي بل دې کې حکومت ته فایده کېږي ټیک شو نو دې وجه نه د دې یوازې دا فایده نه ده هر لحاظ سره حقیقت ته خو زه به تاسو ته د ټولو خبرو نچوړ دا یو دی چې زمونږ په دې الیکشن کې احتساب دا و چې څومره په موږ باندې اوسه په اقتدار کې پاتې شي دي هغه زموږ د علاقې کوم بجټ کوم ترقی راوړله که چې موږ دا احتساب وکړو ان شاء الله باغې کې به عجیب د مونږ چې دا باسي او دا د مجرمین چې حکومت بیا د تحقیق حساب دی نو چې بیا دا خبره نه کوي زه په اپوزیشن کې ځکه چې تاسو بیا د خلکو له موږ ووټ ورکړو هغه وګټي نو بیا به دا خبره کوي چې زه په اپوزیشن کې یم نو دا جړه به تر عمره پورې بیا یې موږ به شاته پاتې شو ځکه چې یو ورځ قیمتي ده اصلور 15 کاله چې تا باندې سړی دا خبره کوي چې زه په اپوزیشن کې مزه کار نشم کولای نو هغه خلکو ووټ نه پکار بل د خلکو تیر کردار موږ ولید او په دې الیکشن کې وزاره ان شاء الله احتساب ما داسته په شروع خبره کړو چې موږ له پاس دې خبره کوي بل بل ځامن به کم لګو او ځکه چې دا کوشش موږ دا چې خبره هر څو کوي که زما صورت اساس صورت چې هغه موږ ملګرو زیات هغه د نور پارټیانو هم دي چې هغه ټول تورسي خبردار ده کوم یو بل سیالي کول غواړو که فرض کا حاجی عبدالمنیب صاحب چې هغه د کلیل کنډور پروجیکټ هغه د موضوع تحصیل خبره کوي نور د مسلم لیگ